د جواب نه مخکې د یو اهم تفصیل معلومات تاسو ته بیان هغه دا چې د متکلمین اسلامي په نسبت باندې حواس خمسه ظاهره صرف ثابت دي. حواس خمسه ظاهره به تاسو وایي مخکې قوت سامعین دی، قوت بصری دی، قوت شامی دی، قوت ذائقه دی، قوت لامسه. او د یونان فلسفه وی چې نه د حواس خمسه ظاهرونه علاوه حواس خمسه باطنه ثابت دي. اسلامي نه غنمني دغه وجه ده چې دغه حواس باطنه چې دی په داسې دلایل باندې فلسفه ثابتي چې هغه دلایل چې د شریعت او د اسلام خلاف دي. کو چېرې دغه حواس باطنه په نورو صحیح دلایل سره ثابت شنو بیا مونږ انکار نه کوو. کو چې یونان فلسفه دغه حواس باطنه خمسه په داسې دلایل ثابتي چې دلایل د اسلام سره متصادم دي او جنمو دانه من تاسو هم کوم نور صحیح دلایل شو ثابت کی ټیک ده. تفصیل د هغه حواس باطنه خمسه دا دي چې فلسفه وی د سر درې تجویف دي، درې سیدي. یو تجویف اول دی، یو تجویف اوسط دی، یو تجویف اخیر. د ټول اوسع چې دی هغه تجویف اول دی او بیا متوسط چې دی نو هغه تجویف اخیر دی او د ټول ضيق تجویف چې دی نو هغه تجویف اوسط دی. خبره باندې پېښ وګڼه تجویف اوسط دی. په دې مخکنی تجویف کې دوه کور دي. تجویف اول کې دوه کور دي، اول کور دی او دویم کور دی. په دې اول د تجویف اول په اوله حصہ کې حس مشترک پروت دی. څه پروت دی؟ حس مشترک څه ته وایي؟ حس مشترک دی ته وایي چې دا حواس خمسه چې استادي کنه دا د حس مشترک جواسیس دي. یعنی دی وخت تاسو ګورئ د ما قوت باسره کار کوي. سجاد مو پیژنو د سجاد د صورت زما د دې سترګو په واسطه باندې پریوزي په حس مشترک کې دی کې پروت او دا انسټال کیږي باغې پریوزي پکې لکه دا یو نیر د شاغې ته پریوزي. خبره باندې پېښ شوه. دا تاسو پر دې د ما مخې ته نه د سجاد پیژنم دته د ګورم حس مشترک بچاري دا دی وخت حس مشترک روان دي او تاسو چې ماته ګورئ تاسو حس مشترک کار او بیا د تجویف اول په دویمه حصہ کې چې د حس مشترک نه پس خیال پروت دی. دا خیال چې دا سٹور دی د دې حس مشترک د اشیاء د پاره. نو کله چې دا سجا زمانه غایب شي نو د حس مشترک به کار پری دی او د صورت په زما هغه خیال ته ورواړي الته به پروتي. نو چې سبا راشم ته وګورم ما ته پته ولګي چې دا هغه سجاد دی نو واپس به حس مشترک کار شروع کی. پېښ نو د حس مشترک اثر کې خزانه ده دا عفوا خیال خزانه ده د شاده لپاره د حس مشترک ده. او بیا تجویف اوسط ته چې ضيق دی د دې په اخیرنه حصہ کې قوت د وهم پروت دی. قوت د څه پروت دی؟ وهم. او د قوت د وهم دا کار دی چې ادراک د معنی جزئیو کوي. ادراک د معنی لکه د یو کس شجاعت، یو کس د بیماری، یو کس د خوشاله دو، یو کس د غم، یو کس د وګیوالي خپل وګیوالي تګیوالي د دې ادراک او د دې معنی جزئیو ادراک څوک کوي؟ وهم کوي. خبره باندې پېښ وکړه وهم کوي د معنی جزئیو. بیا د معنی جزئیو د لپاره یو سٹور دی، یو خزانه ده او هغه د تجویف اخر حصہ کې یو قوت پروت دی چې قوت ته حافظه ورته وایي. قوت نو ګوره دا قوت واهمه کار کوي. دا قوت واهمه ډېر مضبوط چیز دی. دا کله په عقل غالب شي چونکه استا مخې د بستا پلار پروت یې مړ او ته وسره یوازې په کمره کې ته به تیاری هغه دا خپل ټول مرته په خپل کې ډوړې درکړي تاله کټلې دي تاله خپل درکړي دا جامې او خوراکي درکړي سبب ظاهري وو لیکن دغه باوجود تیاری کنه مړ یخ د خره کې د تیاری نو دا ولي وجه دا ده چې دا قوت واهمه پتا باندې غالب شو او عقل هم د چې کوم مغلوب کو. حالانکه عقل له کوته کارونه خبره بسمي. قوت واهمه دونه مضبوط شي او چې څونه د انسان قوت واهمه یعنی غالب په دغه باندې راځي نو دی به شکونه او د دې د یاره چې کوم نه شکار کیږي. پېښو مضبوط انسان هغه چې عقل لره غلبه ورکیا
او قوت واهمه له غلبه نه ورکوي. پوه شو؟ دا قوت واهمه چې د معنی جزئیو ادراک کوي تر څو پورې چې دا حاضر وي، نو چې دا معنی جزئیه غایب شي نو د دې یو خزانه دغه شاته حافظه ده، نو دا معنی جزئیت لار شي چاته حافظه ده دې کې سٹور شي. پوه شو؟ او بیا نو تجویف اخر کې صرف یو قوت راغی چې قوت د سړي حافظه ده، او بیا د تجویف اوسط دوی سیمه جوړ کړو په اخرنه کې مونږ وهم خو نو په لمنه ایسه کې قوت متصرفه پروت دي. دا قوت متصرفه څنګه کوي؟ دا د دې خیال نه د صور را واخلي او د حافظه نه د معانی جزئیه را واخلي. فیش او د دې په مس کې اشتراک کې اختلاط کوي. نو چې کال منظم تما ته مخه دراشه زموږ جزا سجاد خود مالی دلو خ طالبو بزرگ طالبو تقوا والو خو چې کله مو ته ما خبر وکړه نه یې راوېک فیش وبګنه. اوس دا خبره ایرول یادول تقوا والو دا کار د چا د معنی جزئیه دی او دا غ سجاد دا کار د چا د صور دی. نو دا دواړه اختلاط سره واستو حسي مشترک راو دا قوت متصرفه راوست. نو قوت متصرفه شاته په حافظه کې تصرف کوي او مخه ته په خیال کې تصرف کوي او د دواړو نه چې یو معجون جوړ کړي ته به دا کس د مخاطب د ارسه پته ولي. خبره باندې پېښ وګڼه دا تقسیم څوک کوي؟ حکما د اعلان کوي. خبره باندې پېښ دا موږ نه منو. خو کچره نور دلایل سره ثابت شو ما دا نوې تحقیق پته نشته چې نن زمانه سزداران په دې باندې څه تحقیق کوي. نو کچره دا ثابت شو په نور دلایل بیا په نه منلو کې څه دغه نشته گنجائش نه بلکې منل پکار. خبره باندې پېښ نو دې بدل تاسو دا وایي تفتدانی سم چې حس مشترک او دا اشیاء چې دا چې موږ نه منو دا غي سره د منکر نشته. راشه جواب کوم اعتراض شوی دا اعتراض خلاصه مونږ سب دا وا چې یا خود سبب نه مراد ستا هغه سبب دی چې مؤثر وي. نو سبب مؤثر بیا درې نه دی بلکې یو حقيقي الله تعالی دی. یا به سبب مراد سبب ظاهري عرفي دا صرف څه شي عقل. یا به سبب مراد سبب فی الجمله نو په درو کې حصر نه سي ډیر اشیاء نه پس الله تعالی علم پیدا کوي نو به حصر د بدرو کې بیا صحیح نشو. نو دی براشي قلنا سره به جواب وږي. جواب ته ګوره د جواب خلاصه دا چې موږ اختیار کو د شق ثالث اختیار کو او موږ د سبب نه مراد د سبب په علم کې د سبب نه مراد سبب فی الجمله اخرو او کو په دې باندې اعتراض دا چې حصر بدرو کې صحیح نه دی. نو زما جواب دا دی چې دا کوم علما او متقدمین او حضرات ویل چې اسباب د علم درې دي. یو پکې حواس سلیمه دي، دویم خبره صادق دي، دریم عقل لري. نو ته دا پته وا چې نورم شته د نور اشیاء نه پس الله تعالی علم پیدا کوي. خدای نور ارجاء دي د پاره کړی چې طالب ته آسان شي. پېښو لکه د وجدان او دي اشیاء ارجاء عقل ته کړی نور ډېر اشیاء چې کوم دي خبره صادق ته کړی نور ډېر اشیاء حواس سلیمه ته کړی د پاره دې چې طالب ته شي خبره آسان شي. کو تدقیقات ته پکې زی نو بیا واقعي اسباب د علم درې نه دي بلکې ډېر دي. خو د اکثر ارجاء د طالب د اسانه لپاره د درې دي د نور ارجاء شاته کړی دا دیو ته کړی دا. خبر باندې پېښ وکړه ګوره ورته قلنا هذا على عادة المشايخ په یې سره وړي کې حمزه سره غلط دی. قلنا هذا على عادة المشايخ دا د مشایخ متقدمین په عادت موافق دا جواب دی. فی الاختصار المقاصد چې هغه اختصار کړی یعنی اختیار کو په شق ثالث سره او دا مبني په عادت مشایخ سره جاو اختصار کې په مقاصد او اعراض کې د تحقیقات او فلسفونه. دا ته چې کوم خبره کې چې دام د ته فلسفه تحقیقات تور نوځي منطق ته پکې ورنوځي هغه منطقونه نه شړل دي متقدمین او دې پکې فلسفه چړل بس آسان جواب ورکړي. د اعراض پکې تحقیقات او فلسفونه فانهم وزدي تفسیر چې دې حضرات د درې ولې بیان کړو. فانهم لما وجدوا بعض الادراكات حاصله عقيب استعمال الحواس وکله چې دې اومن بعض ادراکات لري چې دا حاصل لرسته د استعمال الحواس ظاهرونه التي لا شك فيها چې دغه حواس ظاهرو کې شک نشته. اشاره کې دې طرف ته چې په حواس باطنو کې څه دی شک دې کاغه نه دي ثابت متکلمین اسلامي رپنيس. نو سواء كانت من ذوي العقول برابر خبره ده کو د حواس ظاهره د ذوي العقول طرف نه استعمال شي لکه انسانان او غیرهم یا د سارونه. نو اکثر اشیاء پته مونږ ته رسو د استعمال له حواس سلیمو دلږي نو جعلوا الحواس احد الاسباب هغه دې وجنه وګرځول حواس لرا یو د اسباب دريونه. وسمخ وي ولما كان معظم المعلومات الدينيه مستفاده من الخبر الصادق وهر کله شي معظم تعظیم نه
او هر کله چې هغه ډیر معلومات دینیه ده مستفاد دي د خبر صادق نه نو جعلوه سببا اخر دی بل سبب ګرځو نو کو په دې کې په تدقیق کې زه نو بیا د خبر صادق ارجام عقل تکي خو زیات اخبار هغه مستفاد دي د خبر صادق نه دی وجنه د دویم سبب ګرځو ولما لم يثبت دا اوس دریم تراوی او دا تفصیل سره ولما لم يثبت عندهم الحواس الباطنه او کله چې د دې متکلمینو د پنځ باندې حواس باطنه نه ثابت الک حواس باطنه سری المسمات بالحس المشترك والخيال والوهم وغير ذلك نخطنا کې سری کړي دي وګوره ولته کله پنجابیانو په نسخه کې نقطې نشته ښه دا دې شړل په نسخه کې پیښ وبې کنه شړل زنده‌باد تاسو ورته کنه سری کې نه کېدو الحواس الباطنه المسمات بالحس المشترك والخيال والوهم دو پاتې شو کنه وغير ذلك لاندې سری کې منل والحافظه پینځه پورا شو وی کله چې دا ثابت نه دي ولم يتعلق لهم او ندي متعلق د اسلاميين ومتكلمين څغرس په تفاصيل د حسيات سره مطلب دا چې حسيات او تفاصيل د نه لپاره حسيات چې د مطلوب نه د مقدمات او سرعت سره مطلوب تلاش لکه د عالم ته دیو کته د دې خوليوالي توګه د فورن د پدې باندې ذهن اورته چې الله پاک عالم دی ځکه علم اشتنه ځکه د عالم په اتقان سره پیدا کړی یعنی سوامه توګه د فورن د ذهن دلال خبر الان ذهن ته چې یاره د دې درانه مستفاده ده شان د نور نه مستفاده ده والتجربات او د دې څخه غرض متعلق نو په تجربياتو پسې او په بدیهیاتو پسې او په نظریاتو پسې پېښ وبې کنه وکانه مرجع الكل الى العقل جعلوه سببا ثالثا او د دې ټولو ارجاع چې د عقل ته کېدې شو نو د سبب ثالث وګرځو الکه د حسياتو څنګه نو عقل به تاسو د عقل په کې دخل شته چې فورا ته د مقدمات او چاته مطلوب ته ورشي تجربه کې د عقل دخل شته بدیهیات او نظریات کې د عقل دخل شته نو د ټولو ارجاع چاته کې دي شو عقل ته نو عقل یې سو ګرځو سبب ثالث وګرځو پېښ و بګنه نو دا څه سبب ثالث يبزي الى العلم بمجرد التفات چې دا عقل به ترسي هغه علم ته په مجرد التفات سره دا مثال د بدیهیاتو دی یعنی چې بدیهی ته وي دو نشار بدیهیات باندې څنګه سوچو کې فورم ذهن تراشي نو د بمجرد التفات دا مثال نشه شو د بدیهیاتو او به انضمام حدث دا مثال نشه شو د حدسیاتو او تجربه به انضمام تجربه دا مثال د تجربیاتو دی نو استاد اصل کې ارجاع کې بالفعل چاته عقل طرف پېښ وبې او دا ټول فجعلوا السبب في العلم بمجرد التفات وبمجرد انضمام حدث وبمجرد تجربه پېښ وبې دا ټول عقل تو سرجا کې او ترتیب مقدمات یا ترتیب د مقدمات فجعلوا السبب في العلم نو وګرځو دي سبب په علم کې دا فجعلوا السبب في العلم جعلوا فعل فاعل له السبب چې کوم فعل علم دی مفعول اول دی او مفعول ثاني به خطر راشي په اخري کرخه کې وګوره فجعلوا السبب في العلم هو العقل ضمير به ضمير فصل یو کرخه وخت راشي فجعلوا السبب في العلم هو العقل هو ضمير فصل او عقل به مفعول ثاني شي د چا لپاره فجعلوا لپاره نو دې ته وي فجعلوا السبب في العلم دی وګرځو سبب په علم کې بان لنا جوعا وعطشا دا مثال د وجدانياتو پېښو به وې دې سبب وګرځو په علم کې نو پس کې لکه د موږ د لپاره جو آتش ته موږ د خپل تند محسوسو دا مثال د وجدانيات وان الكل اعظم من الجزء دا مثال د بدیهیات وان نور القمر مستفاد من الشمس دا مثال د حسيات وان السقمونيه مسهله دا مثال د تجربيات سقمونيه د سپلمې پيو ته وي سپلمې پیژنې کنه ته به غوړو کې هغه څوک پیژنې دا نور نه پیژنې دا هغه بچی نه پیژنې تله به یې مونږه سپلمې هغه سره ټوپه والده انت تعرف سپلمې پیژنې صحیح عائشہ وزه تعریف درې لفظي وکړه لکه تر دا کس باندې پکې کتلو دا چې باندې ویل چې دا هغه دغه چې ډانډ چې مات کې د مزه سپین پیروزیه ها د پاڼو د امروزیه دې د سپلمې وي او دغه غوډي چې کله موسم خپل پوره کی کنه نو کولوچ نه ارزي په اواز خبره باندې پېښ وکړه نو هغه ته څه شي سقمونیه وي دا ډېر ګرمي او دا د کوم محض اوش پیدا استعمال کړه د دې يرقان نه بار نو تبای کړي خدا حکیمان دا په نور مسهلاتو کې وځي کیا په بارد اشیاء کې نو دا الله تعالی تریاق جوړ کی دا جوړ کی تریاق جوړ کی بیا د دقه صفرا چې اصل وجه ګرمایش ته همدا په الله تعالی زایل کوي
علاج الضد بالضد په خبره باندې پېښ وي کنه. نو دې سقمونیا او ان سقمونیا مسهل سقمونیا مسهله ده یعنی د علاج د مرض ختمي وان دا مثال له تجربياته وان العالم حادث او عالم حادث دا مثال له نظرياته فجعلوا سبب في العلم بان هو العقل سشدي دا عقل هو زمين فصل عقل ولا سشدي عقل مفعول ثاني يجعلوا د پاره د پېښ وبې کنه وی وان كان في البعض باستعانه من الحس اگر کو په بعضو کې حس په استعماليږي خو بیا د دې اکثر ارجاع چاته کیږي عقل ته کیږي د وجنه مونږ د دې اشیاء ارجاع عقل ته وکړو سبب ثالث هم د علم سو ګرځو عقل خبره پېښ وي د پروسه جواب پوره شي